مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله فرمایي چې یو بزرګ ته یو کس رالو وته وی چې صاحب ماته د اولیاء الله او د بزرګانو خلکو حالات بیان کړه غي څه حالات وي وته وی چې دا خبره پرېدا وی چې نه ماته به وي زه د اولیاء او د شؤون او د غي د حالات او نزان خبرو غواړم وته وی چې خد دیلی په فلان کې جماعت کې یو څو بزرګان ناس دي لاړ شه هغه یو هر یو نه یو گزارو باسه بیا وګوره چې غي څه کوي بیا ما دراش دے لاړو یو ګټ کې یو کس ناشته مراقبه ده یا ذکر کوي بلکې بل ناشته بلکې بل ناشته دے لاړو نو هغه یو ته گزار ورکو پښه نو هغه مته مخ را واړو ما غسي گزاري ورکو بیا خپل وظیفه کې لګیا شو بیا بل کس ته لاړو هغه ته گزار ورکو نو هغه بالکل نه خوځي ګورځي چې څنګه لګیاو مراقبه او یا ذکر او باغې کې لګیاو کښې ونه کو بیا دریم ته لاړو هغه ته سوک ورکو په شا باندې نو هغه ته مخ راوړلو د لاسې ومږلو ته خو ونه شو یا حیران شو چې عجیبه ده یو کس راته ګزار راکو بل راته کښه نه کو بل راته وایي چې خو نه شوې رالو هغه کس ته یې وویل چې صاحب دغسې وشو هغه ورته دا د اولیاء او شؤون دي دا کوم کس چې تا ته مخ راوړلو تا نه گزار وستو د په سنت باندې عمل کړی دی نه شریعت دومره اجازت درکوي چې تا سره څوک زیاتې وکړي هغه عمره ورسره کولی شي بس که هغه یو څپېړه درکړي ته دوه ورکړي نو ته زیاتې خورې که هغه ستا بېعزتي وکړه او تا یې بېعزتي ونه که تا قتل کو نو ته ظالم یې او قاتل یې تا نه به د دې تپوس کړي چې څومره زیاتې دې کړي هغه عمره دې کړي نو دومره بدل اخیستی شي او د دې نه بهتر صورت هغه بل دی بیا بعضې حضرات وایي چې بعضې اولیاء چې کله د هغه سره زیاتې وشي بدل د دې وجې اخلي چې اسینې د خدای قهر پې نازل شي ځکه حدیث مبارک کې راځي حدیث قدسي دی من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب چې چا زما یو دوست او ولی ته اذیت او تکلیف ورسولو نو زما هغه سره اعلان جنگ دی نو چې خدای چا سره په جنگ شي نو د هغه نه څوک ګټلی شي او چې کله تا هغه ولی ته اذیت ورسولو هغه د ته پخلم سونه وي ګزار هم در نه کو نو اوس به تا نه خدای بدل اخلي اوس ځان تیار ساته هر وخت چې دنه واغشتو فورا یا رستو ډېر واقعات داسې راغلي دي چې یو نیک کس ته یوې ښځې پلیتې ښځې یا یو سړي سپک او بدرد ویلی دي هغه ساعت هغه مړه شوي ده یا مړ شوی دی که ښځه و که سړی و ځکه چې هغه تېنه بدل نه دی اخیستی خدای دې بدل اغشتي هغه ساعت او کله به بیا رستو سې چل شي او دا پته نه لګي چې د الله دوست څوک دی یو سړی به زمیندار وي او به خور به کوي دا به د الله دوست یو سړی به سبزي فروش وي دا به د الله دوست وي یو سړی به مزدورکار وي دا به د الله دوست وي اگر که نن سبا دا ډېر زیات کم وي فسق و فجور زمانه ده لیکن کیدی شي هغه به داسې نه چې هغه به لوی ډانګ به ورسره غټه جوبه به یې اچولي خاص شان و شوکت کې به را رواني نه بلکې هغه داسې کس کیدی شي چې د غاړو څوک تپوس نه کوي په هغه کلي او محله کې او د الله جل شانه سره تعلق وي لکه تاسو ته ما مخکې واقع بیان کړي وه چې یو زنانه په لار تله او خوا ته یې ماشوم اچولی و هغه د مور تېرولو ماشوم او دا په لاره تېرېده پوره درته نه بیانوم نیمه یو وینځه خلکو وهله خپې ته یې ورته پړی اچولی راکاږي څوک یې په چیترو وایي څوک یې په سپېړو وایي څوک یې په لختو وایي او هغې شونډې خوځېدې نو دې مور یې وویل چې یا الله زما دا زوی داسې ذلیل مه کړې لکه څنګه چې دا ذلیله ده هغه ماشوم ورته وویل چې یا الله ما داسې کې او ماشوم د یو څو ورځو مور یې حیرانه شو چې ماشوم بچي مې دې وخت کې خبرې څنګه وکړې بل دا چې هغه زنانه ذلیله ده دی وایي ما داسې کې ماشوم نه یې تپوس وکړو او ماشوم ورته وویل چې مور یې دا ښځه خلکو دا په دې قصور کې نیولې ده چې زنۍ ته و سرق ته زانیه ته بدکاری کړې ده ته اغلا کړې ده حالانکه دا پاکه ده هېڅ نه دي کړي او په دې بنیاد خلک وایي خلکو پې تور پورې کړی او د دې شونډې خوځي دا وایي چې یا الله دا هر څه ستا دپاره دي ته وینې زما دا حالت د دې د الله سره دومره مضبوط تعلق دی چې په دې وخت کې دا د الله جل جلاله تعریف او د هغه ثنا په ژبه باندې وایي په دې حالت کې یا الله ما داسې څنګه دا د الله سره تعلق د الله د ولایت د
د دنیا خلکو ته هیڅ پته نه لګي چې څوک دی. بهرحال عرض مې دا کولو چې هغه کس ورته ووایي بزرګ وی دا ړومبی کس خو پس عمل کړی دی په شریعت باندې، او د دویم چې تا ته جواب نه در کړی نو د هغه دا شان و هغه په خپل اسکار کې مراقبه کې لګیا و. هغه وی وخت څه دپاره ضایع کړم چې دې سړي ته جواب ورکړم، ځکه چې ده ته جواب ورکوم دومره زما وخت ضایع کېږي. نو هغه وخت ضایع کول نه غوښتل، نو تا ته یې سمونه وي. او دا دریم چې تا ته مخ راواړلو ستا لاس یې ومږلو چې لاس خو دې خوږ نه شو، په ده کې رحم او همدردي د الله د مخلوق سره دومره حده پورې وه چې په ځان او په خپل تکلیف یې کار نشته، د بل په درد باندې خفه کېږي. ځکه یې تا نه تپوس کولو چې تا خوږ خو نه شوې.